دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې یو مور راپاڅي او د غریبۍ په وجه باندې خپل درې بچي ډېر بېدردۍ سره قتل کړي. دوستانو مور اخیل داسې حرکت ولې وکړو، اخیل داسې څنګه مجبوره شوه چې خپل درې بچي د غریبۍ په وجه باندې ډېر بېدردۍ سره قتل کړل. مشرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ چې دا واقعه په کوم ځای کې رامخې ته شوې ده او دا ولې رامخې ته شوه. اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان څخه مخه وکړئ، زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په 4 عمردو کې رامخې ته شوې ده چې یو مور راپاڅي او د غریبۍ په وجه باندې خپل درې بچي ډېر بېدردۍ سره قتل کوي. د دې مور یعنی د دې ښځې خاوند د نن له یو نیم کال مخکې د زړه په بیمارۍ باندې مړ شوی و. هغه وخت کې هم دوی سره پیسې نه وې، دوی غریبي به د غریبۍ په وجه باندې خاوند مړ شوی و. نن دې ښځې د غریبۍ په وجه باندې خپل درې بچي ډېر بېدردۍ سره قتل کړي دي. دوستانو خپل درې بچي په دې وجه باندې قتل کړي دي چې درېو بچو تېنه پیسې غوښتي، یعنې د اختر جامې ترې غوښتي او د اختر دپاره یې تېنه پیسې غوښتي، خو مور سره یې پیسې نه وي، خو مور یې داسې مجبوره شوه چې خپل درې بچي یې ډېر بېدردۍ سره قتل کړل. دوستانو مونږ ته پکار دي چې زموږ په مالت کې مونږ سره چې کوم اخوا دېخوا دي، مونږ سره چې کوم اخوا دېخوا غریبانان دي، مونږ ته پکار دي چې مونږ د هغوی خیال وساتو. مونږ خپلو بچو له اجر اخلو، مونږ ته پکار دي چې مونږ د هغوی بچو له مرسته واخلو. مونږ خپلو بچو له نوې جامې وکړو، اختر کې نوې څپلۍ وکړو، نوې پیسې ورکړو، مونږ ورته پیسې ورکړو. کله چې غریبانان زموږ بچو ته وګوري، زموږ ماشومانو ته وګوري، هغوی ته نوې جامې شي کړي، نوې څپلۍ شي کړي، پیسې ورسره شي کړي، د هغوی هم دې ته زړه کېږي چې مونږ سره نوې جامې، نوې څپلۍ، نوې پیسې. همدارنګې مور یو تنګه شوه، یو مور تنګه شوه او خپل درې بچي یې ډېر بېدردۍ سره قتل کړل. دوستانو مونږ ته داسې پکار دي چې مونږ خپلو بچو له هر څه ورکوو. اول خو مونږ ته پکار دي چې مونږ د غریبانانو مدد وکړو. د غریبانانو مدد نه شئ کولی، د غریبانانو لپاره خپلو بچو له هر څه ورکوئ. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر انتشار څخه مخه ووهئ، زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.